یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د مکی مشرکین روتی دي اسنه چې په تاسو باندې حمله وکي او تاسو وجود ته تکلیف ورسي په دې وجه زما خیال راشي کله ز تاسو نړوان دي شم کله رستو شم کله خسرت تشم کله غسرت تشم زما عزتمندوم په دغه شپه باندې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غار زور ته نوځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لګبار تشریف کړئ زدا غار ګورم دا صفا کوم بیا به ال تاسو چې کم دی رانه نوځه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره خپل صادرو هغه صادر راواغستو هغه ټوکړي ټوکړي کو په تمام سړو کې چې کم دی هغه صادر کې خودو او یو سورې داسې چې هغه خالد هغه تخپل پوند مبارک دی او جناب محمد رسول الله ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره ځه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اسی مقام نه دی میلو زما عزتمندو تفسیر عزیزی یو ناشنا واقعه ذکر کړی د زما عزتمندو کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک د لپاره اعلان کړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان اوري د کور تمام سامان را غونډي او هغه په چاند کې اچي د الله پیغمبر دویم اعلان کوي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله اعلان اوري هغه چاته په دې دیوالونو باندې لاس وي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ورته وی ابا جان چې دلته سګوري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته او فرمایل چې دلته بچي یو ستن پراته ده وی ما ورته فرمایل چې په دې ستن باندې بسو کې وی په دې باندې یو مجاهد خپل کپڑے وګڼي په دې باندې یو مجاهد پکار راشي کله چې زما پیغمبر درام اعلان کوي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان اوري خپل جامو طرف ته خیال شو چې یا ابوبکر ستا جامې ډېر قیمتي دي ستا جامې ډېر ښکلې دي ولیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د چاندې ضرورت دی هغه کپڑے مرا واغسته او هغه خرڅ کړي په 22 دراهم باندې او سې چې کم دی د نبی له صلوات والسلام چاند کې واچولې او سب باندې ځان له ټاټ کپڑے واچولې او راغي جناب محمد رسول الله ورته فرمایي ورته وی ابوبکر تا هنن د ټاټ جامې چولې دي دا ولي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په سر مبارک داسې خکته کو پدې کې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی او ورسره ډېرې فرشتې دي هغې د ټاټ جامې چولې دي حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته نن پته نشته ابوبکر ستاسو په عشق کې خپلې کپړې خرڅ کړې او ما سره الله کریم چې کوم دې سپرشتي رو لګره او د مدینه منوره په دې کوڅو کې ګرځوم او بل طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې رب کریم سلام وي زما عزتمندو دا سينوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دومره تکالیف برداشت کړی دي یو واری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم ډېر وجړل و یا الله وی تا مال لا کړی دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر چې کوم دی مطالبه کوي نو زما لاس به چې کم دی اوچت وي او د هغې لاس به ښکته وي نو دا بېادبي ده یا الله د نبي علیه الصلاة والسلام زړه کې دا خبره واچې چې زما د عمل داسې استعمالوي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام مال دی او بل طرف ته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما د ټولو صحابو دا بدلی خلاصي کړي دي خو چې نه مې د خلاصه کړي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بدله مې نه د خلاصه کړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارکونه اوخ کې ویږي زما عزتمندو د صحابو ته چې اسې مقام میلاو دی دا اسې نه دی میلاو دا مقام ځکه هو امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ابوبکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعلی فی الجنه وعثمان فی الجنه اسې دا چې کوم دی د جنت زیری په دنیا کې په دې باندې نه دی راغلی زما عزتمندو دی د الله کریم چې کوم دی دومره لوی مقام ورکړی دی دا داسې نه دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره خپل سرونه په تلی کې یې خو دی زما عزت چې مو تاسو د خپل پیغمبر سره دغه شانته مینا او محبت شروع زما عزت